یو صحابي راغی او د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله په ما باندې د مور او پلار څه حق دی؟ امام الانبیا ورته وی دا دواړه یا ستا جنت دی او یا ستا اور او جهنم دی. څه مقصد؟ که د مور او پلار خدمت دې وکړه او مور او پلار سره دې نیکي وکړه رب العالمین به درله جنت درکړي. که د مور خدمت دې ونه کړه او مور او پلار سره دې نیکي ونه کړه او مور دې خفه کړه یا پلار دې خفه کړه رب العالمین به دې جهنم ته وغورځوي. نو مور او پلار سره ښه سلوک کول دا سبب د دخول د جنت دی. الله به دې جنت ته داخلی. او مور او پلار سره بد سلوک کول او د مور او پلار نافرمانی دا سبب د دخول د نار دی. انسان په الله پاک جهنم ته غورځوي، انسان په الله پاک اور ته غورځوي. د چا چې مور او پلار یې الله دې ته د انسان نافرمانه نه کړي او